یو يهودي د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ سره ناسو عبد الله ابن عباس د آیات تلاوت کو چې اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي نو هغه يهودي وی دا دومره بهترین آیات ته وی کدا آیات په مونږ باندې نازل شوی نو مونږ به دغه ورځ د ځان د پاره اختر ګرځولیو نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایل چې تاسو به یا د ورځ د اختر ګرځولې و یا و نو ګرځولې او دا چې په کوم ورځ په مونږ باندې نازل دي نو په هغه ورځ باندې یو نه دوه اختر وي یو د جمعې ورځ او یو د عرفه ورځ نو د جمعې ورځ ته صحابه کرامو به داس اهتمام د دې کوله کده اختر دته به د اختر ورځ ویله هم د قران عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حدیث را نقل کړي سنن ابن ماجه کې دا حدیث موجود دی په اول جلد 349 نمبر صفحه کې رقم الحديث 1098 دی د مبارک فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د جمعې دا بهترین ورځ ده او د جمعې دا ورځ چې دنو دا یوم عید جعله الله للمسلمین الله تبارک وتعالى د جمعې دا ورځ د اختر ورځ ګرځولې د مسلمانانو لپاره ځکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دغه اختر ورځ او په دې ورځ باندې تاسو په ما باندې ډیر زیات درود وای اکثروا علی صلاتکم یوم الجمعه د جمعې پر ورځ په ما باندې زیات درود وای ځکه چې فإن صلاتکم تبلغنی حيث کنتم تاسو چې په هر ځکه خود جمعې پر ورځ باندې تاسو درود او سلام ماته برای راست را رسی صحابه کرامو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک نه تپوس کوي وای قربان دا خو تاسو ژوندۍ په ژوند کې او چې کله تاسو د دنیا نه پردو کې نو بیا هم تاسو ته زمونږ د درود او سلام درسي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي نعم او را رسی تمام انبیاء کرامو بدنونه چې دینو الله تبارک وتعالى پزمکه باندې حرام کړی دي ان الله تعالی حرم علی الارض ان تاكل اجساد الانبیاء پزمکه باندې الله تبارک وتعالى حرام کړی دي چې دا د انبیاء کرامو هغه اجساد د اخري نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته برای راست د جمعې په ورځ باندې درود و سلام چې دا ورسېدل ته زین ته یو سوال راځي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته برای راست رسینو یو بل حدیث ته چې ان لله ملائکه سیاحین فی الارض پسمکه کې الله رب عزت او فرشته مقرر کړی دا چې څوک په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود وای هغه فرشته الته ورسي نو آیا په و سوال زین ته دا راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام برای راست اوري نو بیا د فرشتي ته څه ضرورت ته چې دا فرشته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ازاله چې کوم دنو دا په دې طریقه باندې چې دا سينه چې آیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نور ورځو کې برای راست ناوري نو پرشتو ته رسي خود پرشتي چې مقررواله دي د دې لپاره وجم دادا چې دا دربار رسالت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دربار دی د ادب د وجنه چې یو خادم د ادب سره د امتی سلام دا پیش کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ادب د وجنه پرشته مقرر ده حالانکه دا سينه ده گویا بیا خو با ځکه چې الله تبارک وتعالى برای راست تمام بندگانو اعمال ویني خدایي باوجود الله تبارک وتعالى دو فرشتي مقرر کړی دي کرامن کاتبین او دغه فرشتي دغه اعمال لیکي او نور فرشتي د سار پټیم کې راځي مازیګر پټیم کې بیا نور فرشتي راځي او دغه فرشتي د الله دربار ته اعمال وړاندې کوي چې یا الله چې پلان کې بنده په دې ټیم کې دا کار کو پلان کې بنده دا عمل کو دا عمل کو نو آیا د دې ځکه بیا وردیږي چې ولی نبی الله تبارک وتعالى په خپل باندې ولی نوري یا الله تبارک وتعالى په خپل باندې نویني خدا الله رب العزت هغه جدا شان دی نو التکبا فرشتي با ادم او هغه اعمال هغه به فرشتي بر رسیم د قرنګ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپاره فرشته مقرر ده چې کلم یو امتی درود او سلام وای نو هغه فرشته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته هغه درود او سلام رسي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای سنن ابو داود کې دا حدیث موجود دی دویم جلد 75 نمبر صفحه کې حدیث رقم الحديث دی هغه 2041 ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې ما من احد يسلم علی الا رد الله علی روحي حتى ارد علیه السلام